تر اوسه په پښتو کې نه تاریخ لیکلی شوی دی او نه تحقیق شوی دی. یو څو کتابونه دي افغانستان هم لیکلي دي او دلته هم لیکلي دي، دوه نظریې دي. یوه هم سیاست نه جوړه شوې ده، د مغولو خلاف دغه جوړولو یو مقدس ذات نو هغه بني اسرائیل کړل. دا بل چې د هټلر را روانو او هغه د آریو دوستو د یهودیانو دشمنو، دی سوچ وکړو چې که چېرې دا هټلر دلته راشي هغه ورځو کې چې په روس کې داخل شو نو خلکو وی چې هندوستان ته به رارسي. صحیح. نو چې که چېرې دی راشي او افغانستان والا و پښتانه وایي چې مونږ بني اسرائیل یو خو بیا یې وجني، دی ورته ځان ریه کړو. دومره بل پښتون قام چې دی دا ما کتاب چې لیکلی نسل، پښتون نسل نه دی، دا قوم دی او قوم د مختلفو عناصرو نه جوړیږي چې د هغوی تر منځ د وینې رشته نشته. لکه اوس د پښتنو کې چې نن سبا کم عناصر دي هغه چې کوم هیروډوټس لیکلي دي، افریقایي، ګنداري او هغه وغیره، د دوی خپلو کې نسلي رشته نشته، د وینې رشته نشته، د مینې رشته ده. وینه او مینه دا دواړه ډېر ښه انساني صفات دي او په ښه یو انسان کې دا دواړه ضروري دي چې وي، خو وینه معتبره دومره نه ده. ټیک د یوې وینې رونه چې دی نه به یو بل مړ کړي ولي به ډېر خلک موږ لیدلي دي چې معمولي څه زیان راشي نو خپل رول په دا سر ولي او دغه یې کړي. تعلیم دا دی او علم دا دی چې سړی ځان هم وپېژني، خپل حقوق هم وپېژني او د بل حقوق هم وپېژني. دا ځکه خو موږ جاړو چې یو سړی ښه ډاکټر شي، ښه انجینر شي، ښه پروفیسر شي، ښه آرکیټیکټ شي، ښه دغه شي، خو انسان نه. تاسو خیال کړی دی انسان بالکل نه، ځکه انسانان لالۍ لګوي، ځکه چې هغه ته یو دا ښوول شوي دي چې ته به ګټه کوې، د ګټلو یو مشین هغه نه جوړوي دا تعلیم. دغه دور کې پښتو ادب ته د کومو اصنافو ضرورت دی؟ یعنی مطلب مونږ کومو اصنافو له وده ورکولی شو؟ پښتو اصنافو ته ضرورت خو چې کوم دی هغه خو د ټولو اصنافو دی، خو شاعري بالکل بندول پکار دی. ټیک دی. بس ته ډېره وشوه، ډېر فضولیات وشول، همدغه یو دوه خبرې دي اړی راړی، دغه شانتې د موږ دا شاعري چې ده خو یو جانان دی، یو رقیب دی، یو بېلتون دی، نور څه بل دا یو ما زه اکثر دا خبره کوم چې فضول غوندې خبره دا ده چې جانان ما سره څه بد وکړل، بې وفایي یې وکړه، ویې والم یا څه وکړم یا څه وکړم، یا د سترګو په غوښو یې وویشتم یا ویې ویشتم. ټیک ده. بېلتون هم را سره ډېر زیات یې وکړو، ویې والم ویې ټکولم، رقیب چې کوم دی هغه هم را باندې ډز وکړو، ګزار یې وکړو. سلامونه احترامات ملګرو، سمر افریدی یم. امید دی چې ټول به روغ جوړ وئ او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. مرکه ده د انګازې ټي وي ادبي سیرې او په ادبي سیرې کې را سره د نوښار په بو سیمې ډېر نامي ګرامي یو نوموړی شاعر، یو ښه لیکوال محترم سدالله جان برق صاحب ناستی کوي. د سره به د ده په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو. نو د ټولو نه مخکې برق صاحب ته په خپل پروګرام ادبي سیرې کې په خیرالي او ستړي مه شي. برق صاحب د ټولو نه مخکې خو تا ته په شریکه د موږ ټول مینوال په خیرالي او ستړي مه شي. السلام علیکم ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلام، تا ته د زړه د اخلاص. برق صاحب تاسو خو د پیژنګلو محتاج نه، خو که خپله لنډه شان پیژنګلو وکئ نو ښه به وي، زموږ مینوالو ته به هم پته ولګي. یاره پیژنګلو څه ده، خو به دغه کلی تاسو ولیدو، خړ پړ کلی دی، په هغې کې پیدا شوی یم، لوی شوی یم او دې عمر لره ورسېدم، نو څه خاص خبره هم پکې نشته. زما څه خاص داسې عالي خاندان هم نو، د دې کلي عام زمینداره کورنۍ و، بس په هغې کې پیدا شوی. برق صاحب ژوند هم څنګه روان دی؟ ډېر ښه ده، الله تعالی فضل دی په ما باندې، خو ډېر لوی فضل په دې دی چې ما د ژوند هغه اولنۍ حصه چې ده نو ډېره په تکلیف تېره کړې ده، ډېره په هلو ځلو، په محنت او په خوارۍ
او روضه پسې منډه او در په در که نه خو اوس د الله تعالی فضل دی ډېره په آرام او ډېره فراغت او مطمئنه زندګي تېروم. برک صاحب تاسو نه علاوه ستاسو په خاندان کې داسې څوک د شعر و د ادب سره نه وړاندې شته نه اوس شته. زه به زمونږ د کلي دا مکمل د دوی ټوله دلچسپي به زمیندارۍ او پټي او فصل او دې سره ده. هسې هم تعلیم پکې کم دی، هغه لسته کمه ده، لیک لست کم دی. نو دغه طرفتونه بل شی دا دی چې دا ډېر غریب خلک دی. نو غریب خلک چې کوم دی دومره فارغ چرته د روضه ګټلو نه چې هغه یې د نورو څیزونو ته توجه. دا خو زموږ یو جنون و شاید چې پیدایشي جنون به نو چې کنې لاړو کنې نور خلک خو بس دغه د ژوند نه هلو دلو کنې ښتي دي او په هغې کې پریشان دي. برک صاحب په طنز او مزاح کې تاسو په ځان هم رحم نه کوئ، څه وجه کیدی شي او د طنز او مزاح پښتو ادب ته څومره ضرورت دی؟ یاره داسې چې دی چې طنز او مزاح دا خو د ژوند مالګه مرچکې دی. که دا د تېنه وباسې نو ژوند خو به پیکه شي، بیا به پکې سخت پاتې شي، بیا خو به هسې یو کاڼی غوندې پاتې شي. نو دا پکې رنګ پیدا کوي، دا پکې خوند پیدا کوي، سړي باندې ژوند لږ قابل برداشت شي چې ټوکه ټکاله په وکړي، د خندا موقع پیدا کړي. نو هغې سره دی لږ تازه شي، وړې هوا وکړي، دغه ضروري ده. بل شی دا دی چې په طنز او مزاح کې چې څوک غواړي نو د کار خبرې هم کولی شي، په ټوکو ټوکو کې هر څه ویلی شي، او چې په ټوکو ټوکو کې مخکمه خبره وشي نو په چا بد هم نه لګي. که داسې برای راست چاته ووایي چې ته دا یې یا دا یې یا بد یې که نه نو به خفه شي. خو په ټوکو او ټکالو کې چې وکړي نو هغه خفه کېږي هم نه او هغه خپل مقصد هم پوره شي. په نظم کې په فني لحاظ د کلاسیک نه تر جدید ادب پورې د چا نه متاثره یو او استادان د فن څوک ګڼلی شو؟ یاره دا دواړه خبرې چې دي دا ډېرې مجملې دي. یو خو دا چې متاثر کېدل چې کوم دي نو دا هغه د فارسی دغه دی چې هر ګلې را رنګ وی دی ګرست. د خوشحال خان خپل یو رنګ دی، خوند دی، د رحمان بابا خپل یو خوند دی، رنګ دی. نو دا ضروري نه ده چې کنې یو سړی دی بس ایک یو نه هغه یو سړی مکمل دی. انسان مکمل نی، د چا به یو خوبي وي، د چا بله خوبي وي، چا بله خوبي وي. نو په هغه ټولو کې چې څه ناڅه خوبی شته دی هغه زما خوښ دي. په هغې کې د پښتو هم شته، د اردو هم شته، د فارسی هم شته. نو هغو خپل خپل اړخونه دي او خپل خپل موضوعات دي. نو د هغې لحاظ باندې او زه چې سوچ کوم نو زما استادان د ټولو نه لوی استاد خو زما وخت دی. صحیح. او هغه بره مالک چې دی نو ټولو نه لوی استاد دی، ځکه چې هغه ما ته ټول هر څه په خپله ښوولي دي. ما د چا انسان نه زده کړي نه دي. او باقي د زده کړې چې تر کومې دغه دی نو هغه خو مونږ سړی چې په لاره روان یې او د ونو بوټو ته ګوري دې نه هم زده کړې کوي. دا مقرر دغه نه دی. خو لکه هغه باقاعده چې هغه څنګه عام طور د استادۍ هغه ما چېرته هم نه دی کړی. هر څه بیا که دویم نمبر ته ویم نو زما کتاب استاد دی، کتاب مې استاد دی او هغه چې د هرې ژبې دی نو هغه زما استاد. برک صاحب په کومو ژبو کې تالیفات او تصنیفات کړي دي؟ یاره ما خو صرف په اردو او په پښتو کې کړي دي. د نورو ژبو ته مې ډېر توجه بلکې ضرورت نه و. هغه ژبو سره زما تعلق څه و، هغه زما دا قول وینا ده چې او پالیسي مې ده د ژوند چې زه اردو زما پټی دی او پښتو مې کور دی. په پټي کې ګټم، کور کې لګوم. د دې نه د چا نه غواړم، نه د چا نه دغه کېږم، نه دغه کوم، خپل محنت کوم نو هغه کور ته راوړم او دغه کومه. نو اردو ټیک د خپله یوه ژبه ده خو زما ژبه خو نه ده، خو د ګټې وټې ژبه خو مې ده. نو چې په هغې کې د ګټه وکړم او پښتو کتاب په چاپ کړم نو ما ته دغه فایده را رسي. نو دا دوه ژبې چې کومې دي دا زما خاص دي. باقي د زده کړې تر حده پورې خو ډېرې دي. هغه خو زما یو جنون د ژبو زده کولو و.
نو هغه دا څه چې عام مروجه ژبې دي دا خو په خپل ځای دي خو ما چې کله د پښتنو د تاریخ مسله راغله نو بیا هندي او سنسکرت زده کول هم پکې لازمي شول نو هندي خو خیر ډېره اسانه ده سنسکرت ډېر ګران دی خو بیا هم زه ترېنه په محنت باندې خپل مقصد ولاړولی شم برک صاحب په دغه دور کې پښتو ادب ته د کومو اصنافو ضرورت دی یعنی مطلب مونږ کومو اصنافو له وده ورکولی شو پښتو اصنافو ته ضرورت خو چې کوم دی هغه خو د ټولو اصنافو دی خو شاعري بالکل بندول پکار دی ټیک ده بس ته ډېره وشوه ډېر فضولیات وشول همدغه یو دوه خبرې دي اړی راړی هغه د هندوستاني فلمونو په باره کې ویلې کېږي چې دا هم یو فلم دی پخوا جوړ شوی دی او دا اوس چې نور ټول جوړېږي دغه یو فلم چربي دي یو ویلن یو محبوب او یو هیرو هیروین او بس یو جګړه او یو دغه د دې نه علاوه نور څه بدلون پکې نه راځي دغه شانتې د موږ دا شاعري چې ده خو یو جانان دی یو رقیب دی یو بلتون دی نور څه بل دا یو ما زه اکثر دا خبره کوم چې فضول غوندې خبره دا ده چې جانان ما سره څه بد وکړل بې وفایي یې وکړه ویې والم یا څه وکړم یا څه وکړم یا د سترګو په غوښو یې وویشتم یا ویې ویشتم ټیک ده بلتون هم را سره ډېر زیات یې وکړو ویې والم ویې ټکولم رقیب چې کوم دی هغه هم را باندې ډز وکړو ګزار یې وکړو نو دا خو وشول خو دا زه په مشاعره کې د خلکو ته ولې ویم په کار خو دا ده ما زه اکثر وایم په کار ده چې دا کیس د اف آی آر دی لاړ شي تاڼه کې اف آی آر درج شي دلته خلکو ته څه لګیا چې جانان ما سره دا وکړل جانان ما سره کړي وي که نه نو دا خو دا مسله ده دا ستا د کور ذاتي مسله ده یو خو د کور خبرې ته خامخا پرایویټ خبرې په جلسه عام کې نو دا ته ما ته څه لورې چې د جانان بیګا ووالم او یا رقیب ووالم نو بس ته پرېږدې دا ورکې کا شاعري چې کومه ده زمونږ راحت صاحب چې و راحت داخلي یو سړی و هغه به د شهباز ایډیټینګ کوو نو هغه به په پښتو عیسه کې یو هغه شعر چاپ کولو چې شاعري په خطو شي نو کام په پریوتو شي یا چې کام په پریوتو شي نو شاعري په خطو شي مونږ ته ضرورت دی د علم د علم ضرورت دی پښتون ته علم پښتون چې د جد په جد خانه بدوش پاتې شوی دی کوچې پاتې شوی دی علم دپاره شهریت ضروري دی د علم نه دی حاصل کړی د چې څه حاصل کړي دي نو هغه ورته نورو ښوولي دي یا فارسیوانو چې څه ویلي دي هغه د منلي دي دغه که پخواني فارسیوانو که اوسني بیا د هغې نه پس چې ملا څه ویلي دي نو هغه د منلي دي د خپل څه نه دي زده کړي د پاتې شو دا موجوده تعلیم نو دا تعلیم چې دی نو دا تعلیم دی علم نه دی په علم او په تعلیم کې فرق دی تعلیم خو دې دپاره کېږي چې سړی پرې روزي وګټي یا انجینیر شي یا دغه شي یا دغه شي دغه شان چې څوک ویلډینګ زده کړي ګلکاري زده کړي دغه شانتې د دې تعلیم حیثیت هم د دې نه زیات خو دې کې څه معلومات نشته بل تعلیمونه چې دي نو دا حکومتونو داسې جوړ کړي دي چې هغوی ځان له غلامان پیدا کوي داسې کسان پیدا کوي چې خپل کاروبار پرې وچلوي خلکو ته د فیدې رسولو د هغوی هېڅ خیال نشته د خلکو پویه د خلکو اویرنس سره د هغوی هېڅ کار نشته تعلیم دا دی او علم دا دی چې سړی ځان هم وپېژني خپل حقوق هم وپېژني او د بل حقوق هم وپېژني دا ځکه خو موږ جاړو چې یو سړی ښه ډاکټر شي ښه انجینیر شي ښه پروفیسر شي ښه آرکیټیکټ شي ښه دغه شي خو انسان نه تاسو خیال کړی دی انسان بالکل نه ځکه انسانان لالی لګوي ځکه چې هغه ته یو دا ښوول شوي دي چې ته به ګټه کوې د ګټلو یو مشین هغه نه جوړوي دا تعلیم نو مشین او انسان کې ډېر فرق دی انسان
چې دی که چېرې داسې شي یا داسې موږ ومنو یا دا ووایو چې د انسان پیدایش دې دپاره شوی دی چې دی دې ګټي او خوري دی بس نو داسې خور ځناور هم کوي ډېر ښه مارغان هم کوي کارغان هم کوي مږ هم کوي د انسان او د هغه ځناورو منځ کې فرق څه شو هغه ځان له ګټل ځان له خوړل دا خوړو څه خوشحال خان بابا وایي چې ګټل خوړل بخل که خان آغا دی خوریم دی ګټي خو په بل هم خوري ډېر ښه په هغه بل کې مارغان راځي کارغان راځي مغه راځي لکه زمیندار چې وکړي نو د هغه بله مخلوقات هغه سره نو دی په ځمکه د الله تعالی خلیفه دی نایب ده کې پکار ده چې د الله تعالی صفات وي هغه کارساز دی چې دی کارساز وي هغه روزي رسان دی چې هغه روزي رسان دی هغه مددګار دی نو پکار ده چې دی مددګار وي که دا نی صرف د ځان وي نو بیا خو د انسان او د حیوان په منځ کې مقصد پاتې نه شو نو ځکه دا ویم چې دا تعلیم چې دی کسبګر خو جوړوي د ګټلو مشین خو جوړوي خو انسان نه جوړوي دا یو مصیبت دی نو تعلیم بیل شی دی علم بیل شی دی علم هغه دی چې انسان پکې ځان وپېژني جهان وپېژني او هر څه وپېژني او هغه به زموږ په نصابونو کې نشته هغه به په خپل همت او په خپل دغه حاصلې نو دغه د تعلیم او د علم دغه دی نو پښتنو ته ضرورت د علم دی د پوهې دی د اویرنس دی تر اوسه خو دی لا د ملا په طلسم کې گرفتار دی او ملا څوک دغه نه دی عالم نه دی ملا ملم نه دی هغه هم دومره زده کړي چې جومات پې چلی نو مطلب دا دی دغه روایتي ملا ته زه یادوم پېښور چې دین روزګار دی ټیک ټیک دا نور عالم چې دی خو عالم دی خو حقیقت کې د قدر خاوند دی ځکه چې هغه خو د روشنۍ او د رڼا مناره وي یا خو چې ګرځي نو خلک به ترېنه فیض اوچتوي که نه خو دا پېښور مولا چې دی دین نه پیشه جوړه کړي دلته زما یو ملګری دی هغه هم دغسې دی نو هغه زه تنګوم کله ناکله صحیح یو سیاسي پارټۍ سره موابسته دی څه انجمنونه هم جوړ کړي دي څه بکواس هم کړی دی چندې هم ټولوي دا ټول د دین لوازمات دي نو هغه ته ما ورته ووایي چې تاسو ټماټر مونتی دی دا د دین په نوم باندې مو ټماټر مونتی دی په قیمه کې مچوئ په غوښه کې مچوئ په ګوپي کې مچوئ ټکنیم ترې نه کوئ سلاد هم ترې نه جوړوئ چې کر چېرته مو کوي بس داسې دین پکې راوړاندې کوي او خرڅ کوي دا خو تاسو یو انډسټري معامله ده نو دغه د علم بیا خپلې خبرې د علم ضرورت دی ډایرکټ قرآن دومره ګران نه دی چې دومره انګریزي منګریزي زده کوي نو قرآن دومره ګران نه دی دا زده کول پکار دي په خپله تر علم ته رسولي د بل په بیان کې او په خپل بیان کې دا ډېر فرق وي نو پھر پښتنو ته که ضرورت دی نو د علم دی او د باچا خان هم دغه نظریه وه هغه د پښتنو په نبض ګوتې کېښوي چې د دوی مرض دا دی چې دا جاهلان دي لکه چې بادري کوي که نه بادري خو جاهلتوب دی بل وجل څه صفت خو نه دی نو دی لګیا دی نو یو چې دی ته علم حاصل شي نو دی به دوست دښمن مو پېژني کږه نیغه لاره به مو پېژني لوړه جوړه به مو پېژني نو بیا به دی دا نه کوي چې خامخا د بادرۍ دپاره روړ وجني او دغه کېږي نو د هغه هم دغه و زمونږ هم دا دغه دی چې رڼا ډېره ضروري ده د علم تر کومې چې رڼا وي نو په تیاره کې به روان وي ډخر یې به خوري او په غلطو لارو به ځي برک صاحب مینه معتبره تاسو ګڼئ او که وینه معتبره ګڼئ اصل کې خو دا دواړه خبرې یو دي ځکه چې
وینه او مینه دا دواړه ډېر ښه انساني صفات دي او په ښه یو انسان کې دا دواړه ضروري دي چې وي خو وینه معتبره دومره نه ده ټیک د یوې وینې رونه چې دی نه به یو بل مړ کړي ولي به ډېر خلک موږ لیدلي دي چې معمولي څه زیان راشي نو خپل رول په دا سر ولي او دغه کړي وینه دومره بل پښتون قام چې دی دا ما کتاب چې لیکلی نسل پښتون نسل نه دی دا قوم دی او قوم د مختلفو عناصرو نه جوړېږي چې د هغوی تر منځه د وینې رشته نشته لکه اوس د پښتنو کې چې نن سبا کم عناصر دي هغه چې کوم هیروډوټس لیکلي دي افریقایي ګنداري او هغه وغیره د دوی خپلو کې نسلي رشته نشته د وینې رشته نشته د مینې رشته ده د یو قوم مینه د یوې ژبې مینه د یو کلتور مینه د پښتون قوم چې دی دا په وینه نه دی ولاړ په مینه ولاړ دی دویمه خبره دا ده چې د پښتنو که تاسو خیال کړئ نو پښتون قوم عناصرو کې عرب هم راغلی دي بایزید انصاري چې کوم دی نو هم په خټه عرب و پیر بابا شو بل شو نور سیدان یا قریشیان یا ارڅ چې راغلی دي هغوی خو د بلې وینې دي که نه خو هغوی اوس د مینې په مزې موږ سره تړلي دي نو د پښتون قام حصه دي دا ژبه دا کلتور دا قوم دا هغوی خپل ګڼلی دی نو دا رشته زما په خیال کې مضبوطه ده او د وینې خو ته ما مثال درکو که نه چې خپل رور دی تر هغې به ارام نه کوي که رور دله چا وویشتو نو تر هغې به ارام نه کوي چې بدل دی نه یې اخیستی خو چې کله د 2 پیسو سودو زیان راخچي نو په خپله ټوپک راوالي په دا سر یې ولي برک صاحب اخري سوال طرف ته راځو اخري کوېسچن همدا دی چې تاریخ او د تحقیق په هکله را سره څه تاسو خپل تاثرات شریک کړه یاره دا ډېر خراب او لوی موضوع دی او زما جړه هم د دې نه ده تر اوسه په پښتو کې نه تاریخ لیکلی شوی دی او نه تحقیق شوی دی یو څو کتابونه دي افغانستان هم لیکلي دي او دلته هم لیکلي دي 2 نظریې دي یوه هم سیاست نه جوړه شوې ده د مغولو خلاف دغه جوړولو یو مقدس ذات نو هغه بني اسرائیل کړل دا بل چې د هټلر را روانو او هغه د آریو دوستو یهودیانو دشمنو دی سوچ وکړو چې که چېرې دا هټلر دلته راشي هغه ورځو کې چې په روس کې داخل شو نو خلکو وی چې هندوستان ته به رارسي نو چې که چېرې دی راشي او افغانستان والا و پښتانه وایي چې مونږ بني اسرائیل یو خو بیا وجني دی ورته ځان ریه کړو 2 کتابه دي یو د علي احمد کوزاد د لرغوني افغانستان کې څه دی او بل د نعمت الله خربي مخزن افغاني دی د نورو ټولو بس هم په دغه باندې بخا تېرې کړي په دغه هډوکي کې خورواګانې کړي دي چا هم نه وي طرف ته دا یې نه دي ویلي چې دا خو ظالمانو دا خو هماغه جمشید دی هماغه دغه دی دغه اساطیر یا افسانې چې کومې دي دې نه تاریخ جوړ کړی دا ډېره یو لوی غلطي ده هغه خو اساطیر دي بل دې کې غټه خبره دا ده چې پښتون همیشه خډاودو شو دی اساک و اریه نو اریه چې کوم هغه د فارسیوانو نو فارسیوانو همیشه کوشش کړی دی چې پښتون خراب کړي سپی ورته ویلی دی دیوانې ورته ویلي دي اژدهاګانې ورته ویلي دي هغه ورته ویلي دي مونږ هغه لګوو زوتو نو ان تر دې چې تاسو به هم دا وایي چې وایي زردشت زمونږ پیغمبر و زردشت زمونږ پیغمبر نو هغه د آریو زمونږ کتاب د پښتنو کتاب د اساکو کتاب ریګوید دی دواړه د یو بل خلاف دي نو د هغه وخت نه دا غلطۍ را روانې دي چا هم پې دا سوچ نه دی کړی چې دې کې لږ ځکه چې موږ سره لیکلي څه نشته خو همدغه کې دا چې کوم دي دې کې داسې غلطۍ دي چې موږ ترې حقیقت راویستی شو بل د دنیا نوي علوم راوتې دي زه دا څنګه ومنم چې
15,000 کاله وړاندې بادشاه چې کوم و نو هغه د ټولې دنیا بادشاه و. نه لاره کې پلونه وو، نو سړکونه وو، نه څه وو نه څه وو. دا څنګه ومنم چې هغه ځکه چې هغه زمانه کې اوسپنه نه وه، اس نه وو، نو دی په کومه لار باندې لاړو؟ په هوایي جهاز کې لاړو. نو دا ټولې خبرې به پکې کاونټ کېږي. نو بیا به تاریخ چې آیا دا خبره په هغه زمانه کې ممکنه وه که نه وه. صحیح. او باقي حواله ده، فلاني حواله راکړې ده، د فلاني کتاب حواله ده، فلاني لیکلي دی، فلاني که هر بکواس لیکلی دی هغه مونږ نن سبا مقدس ګڼو، حقیقت ته مړولی دی. او نو هغه خو بی کتابونو کې خو دا هم لیکلي چې ځمکه د خدای په ښکر ولاړه ده. دا هم لیکلي ده چې ډېرو خلکو مړي ژوندي کړي دي. نو موږ به ټول کتابونه منو. نو دا کتاب نه دلیل زورور دی. بالکل. ته به دلیل پیدا کوي چې دا خبره انساني علومو مطابق صحیح ده که صحیح نه ده، نو هغه افسانه ده، دروغ دی. نو تحقیق په باره کې زما دا خیال دی چې نه تحقیق تر اوسه پورې چا کړی دی او نه دغه کړی دی، بس کاڼي پسې کاڼي ایښی دی او ړومبنی دی او دوه خښتې ښوی شوي دي، په هغې باندې لوی عمارتونه روان کړي دي، ټول غلط. برک صاحب اخیري پیغام څه ورکول غواړي؟ پیغام زمونږ یو مولا و، ښه جي. هغه د مولیانو خبره وکړه، نو هغه له هم ډېر څه نه ورتلل. نو خطبه کې به هغه چې راپاڅېدو د جمعې نه وی چې بس داسې چل دی چې ښه کوئ او بد مه کوئ. ښه نو به زما هم دغه پیغام دی چې ښه کوئ او بد مه کوئ. سعدالله جان برک صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه. زه هم شکریه ادا کوم، ځکه چې نن سبا خو چاله د تلو دوه دریې دي، یا چې ته یریږي او یا ترېنه څه فایده وي. نن د جنت یاره لالچ او د دوزخ دغه لرې که ما بیا ته جومات کې ما ته سړی وښیه. انسان خو یا چې چا نه یریږي نو هغه ته به ټیټېږي، یا چې څوک ورکوي. نو او مونږ غوندې چې نه چاله څه ورکولی شو، نه چا سره څه کولی شو، مونږ له چې څوک راشي نو هغه خالص په مینه راځي او خالص په اخلاص راځي، نو مونږ د هغې قدر کوو. چې په دې داسې خودغرضه زمانه کې، په داسې کاروباري زمانه کې زموږ غوندې ملنګانو تپوس وکړي، نو دا ډېره لویه خبره ده. ملګرو، دا و د نن پروګرام ادبي څیرې چې د نوموړي لیکوال، شاعر، ادیب، محقق په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و. انشاءالله که ژوند وفا وکړه د یوې بلې ادبي څیرې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. مالا او ډېر ګران مشر سعدالله جان برک صاحب له په دې دعا سره ورکوي رخصت. چېرته هم چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.